صورت سره مناسبت داره چې ازپت رانږدې شوې ده ازپتو راتلونکې ورځ. نو راتلونکې ورځ هغه رانږدې شوې ده او دغه ورځ قیامت دی او دلته مو چې اقتربت الساعة په سورة النجم کې والنجم اذا هواو دلته وانشق القمر انشقاق د قمر ذکر کی. په مخکینی صورت کې وانه اهلك عادا الاولى وثمود وقوم نوح والمؤتفكة اهوى. په دې صورت کې د بعضو د دغو د هلاکت واقعات او قصص ذکر شوي، تفصیلي لږ حالات ذکر شوي. دعوه د صورت تخویف اخروی دی په ذکر د اقتراب د قیامت څخه چې قیامت نږدې دی، او په دې صورت کې سبب د تخویف د تکذیب دی او رد دی په شرک باندې. خلاصه صورت په دې صورت کې تخویف اخروی دی سره د اظهار د معجزې سره چې نبي علیه السلام معجزه ظاهر شوې ده. زجر د منکرینو لره، اثبات د قیامت د سره په دلایلو باندې او بشارت د پاره د مؤمنان. وانشق القمر د هجرت نه تقریبا 15 کاله مخکې واقعه ده. مشرکینو رسول علیه السلام ته ویل چې موږ به په تا باندې ایمان راوړو، خو چې ته دا سپوږمۍ دوه ځایه کې نیمه یو طرف ته لاړه شي او نیمه بل طرف. او دا مشرکان د رسول علیه السلام سره ناستو، د هغه سره دیو ناستو په شپه د سپوږمۍ کې. رسول علیه السلام دعا وکړه، سپوږمۍ دوه ځای شو، نیمه یو طرف ته لاړه نیمه بل طرف ته لاړه. دیو هغه ولده بیا بیرته راوچته شو، په اسمان کې یوه شو. د هغې باوجود دیو ایمان را نوړ. الله دا صورت نازل اقتربت الساعة نږدې شوی قیامت. وانشق القمر راوښتېدلې وه سپوږمۍ. وان یروا که چېرته ویني هغو آیاتنا علامه یعرضو مخړی ویقولون ویغو سحرا سحر دی مستمر محکم یا مستمر تلونکي. وکذبو دروغجن کړي وو هغو واتبعو تابعداري کړې وه هغو اهواءهم د خواهشاتو خپلو. وکل امر او هر امر مستقر ثابتېدونکی دی. ولقد جاء او موقع مخا پتا قصه راغلی و هغو ته من الانباء د حالاتنا ما هغه په دې کې مزدجر چې په دې کې زید منع کېدلو. مزدجر د ضرب صیغه یا مصدر میمی کا چې په دې کې منع وه. حکمتون حکمت ده، بالغتون حکمت و بالغتون انتها ته رسیدونکي. فما تغني النذر نو نه دفع کوي النذر ایرونکي، فایده نه رسوي النذر ایرونکي. فتول عنهم توګرځه اے نبی د دیونه یوم په ارض باندې یدعو الداعی چې را طلب کوي الداعی را طلب کوونکی الی شیء یو شي ته هغه شی نکر چې بد دی
او دا کافران چې را طلب کوي هغه شي بد ته هغه بد شی چې شی دی چې قیامت دی خوشانه افسارهم ذلیله به په دې حال کې چې ذلیله به سترګې د هغو یخرجون راوځي به هغو من الاجداث د قبرونه کانهم ګویا چې هغو جراد ملخان به منتشر خواره لخان به خواره مهطعین جلتی کونکی به الی الداعی تا یقول الکافرون وای بکافرن هذا دا یوم رز عسیر سخته د دې کافرانو چې دا خلک را پاسي د دې تشبیه ورکړله د ملخانو سره او په بل ځای کې تشبیه ورکړله د پتنګانو خورو سره یوم یکون الناس کالفراش المبثوث پتنګان چې خواره کړی شي علما د هغې نه جواب کوي چې په دې کې څه تضاد نشته په اول کې چې دا راپاسي نو دیو به داسې لکه پتنګان چې را رواني چپې وي دیو ته به پته نه چې من کم طرف ته روان یو ځکه چې د پتنګ دپاره خو څه قصد نه چې کم طرف ته ځي بیا وروسته به دیو داسې شي لکه ملخان خواره چې کله دیو محشر ته متوجه شي نو دا تشبیهات دي په اعتبار د وختینو چې په اول وخت کې به په شان د پتنګانو راپاسي او په دویم وخت کې وروسته به بیا ملخانې خواره شي کذب دروجن کړو قبلهم مخکې دیونه قوم نوح قوم د نوح فکذبوا عبدنا نو دروجن کړو هغو بنده زمونږه وقالو ویلو هغو مجنون دی وزدجر او منې کړی شوی دی د دعوه د نبوت چې دعوه د نبوت به نه کړي فدعا ربه نو را طلب کړی نوح علیه السلام خپل انی بېشکه چې ما مغلوب مغلب ما فانتصر زما امداد وکړي ففتحنا نو بیرته کړی موږ ابواب السماء دروازې د اسمان بماء په اوبو سره هغه اوبه منهمر چې بهیدونکې وي وفجرنا الارض موږ رابهیولې وه او موږ رابهیولې وې د ځمکې نه عیون شنې فالتقى الماء نو ملاقات کړو اوبو علی امر په امر باندې هغه امر قد قدره چې په هغه باندې فیصله کړی شوی بیرته کړی موږ ابواب السماء اسما دروازې د اسمان باران چې همیشه دپاره کېږي نو دا خو د ورځ نه کېږي خو په دې قوم د نوح علیه السلام باندې چې کوم اوبه راغلې وې نو دا د اسمانونو دروازې بیرته شوي او دا د اسمانونو نه به دیو باندې اوبه راغلي نو دا ډېره د قهر اوبه وي او د تعجب خبره دا ده چې دی اوبه طلب کول باران سکلونه نو الله تعالی دیو لره هلاک کړي په مطلوب د دیو سره چې د دیو کم مطلوب الله په حق سره هلاک هغه دیو مطلوب باران ته هغه سره الله هلاک وحملنا او من بار کړو نوح علیه السلام در علی ذات الواح په خاوند تختو باندې ودسر او په میخونو باندې تختې او میخونو والا کشتۍ وه ځکه چې کشتۍ کې تختې وي میخونه یا ما دسر خاوند هغه رسیانو یعنی رسی و د کجوري د پاڼو چې په دې باندې کشتۍ تړي تجري چې تلله کشتۍ باعیننا په نګرای زمونږ جزاء بدله ده لمن دپاره د هغه چا کانه چې و هغه کوپېره
چې کوپر تکړه شوی ولقد ترکناه خامخا په تاخیر سره موږ پرېښې وه دغه کې شته آیاتن علامه په حال شته من مدکر نصیحت قبلونکې فکیف کان عذابي څرنګه عذاب زما ونذر او يرونکي زما جمع د نذیر ده ولقد يفصل القرآن خامخا په تاخیر سره موږ آسان کړی د قرآن لذکر د ذکر په حال شته من مدکر نصیحت قبلونکې کذبت دروغجن کړي و عاد عادیانو فکیف کان څرنګه عذابي عذاب زما ونذر او يرونکي زما انا بشک من ارسلنا لګلو من علیهم باغ باندې ریانا وا سرسرن سخته فی یوم نحس پورز منحوسو کې هغه هوا مستمر چې مستمر وا جاری وا دایمي وا په هغه باندې په هغه ورځ کې چې په هغه ټوله ورځ کې په هغه باندې وه دایمي دا مطلب تنزع الناس هغه هوا ایستل خلق لره کأنهم ګویا چې خلق اعجاز نخل تنې د کجور دي منقعر داسې ګویا چې تنې د کجور دي هغه کجورې منقعر چې د خپله بیخ نه ایستلی شوي دي فکیف کان څرنګه کأنهم اعجاز نخل کجورې تنې د کجورو دي منقعر پرېوتې په ځمکو باندې دا ترجمه منقطع د هغه بیخ خپل نه فکیف کان عذابي ونذر ولقد یفصل القرآن خامخا په دغه څه موږ آسان کړی قرآن لذکر په نصیحت په حال شته من مدکر نصیحت کوونکی کذب ثمود بالنذر دوجن کړي ثمودیانو بالنذر يرونکو انبیاء لره فقالوا نویل هغه ابشر منا او نویل هغه ابشرا ایو انسان منا زمننا واحد چې یو دی نتبعو من تابعداري وګداغه ان بشک منګه انسان بدا وکیل په دلال خامخا به گمراهی کې به کی او سعور او په لیونتوب کې به او القي الذکر علیه آیات تول شوی نصیحت پاک باندې من بیننا په من زمن کې بلکې دغه کذاب دروغ وینکې دی اشر ډیر شریر دی سيعلمون غدا زرد چې معلومه به کې سبا من الکذاب چې څوک دی الکذاب دروغ جن کوونکې الاشر او ډیر بدتر انا بشک من مرسل الناقه منگا بشک من لیگون کیو د اوخی لرا پیدنتن لهم پیتنا دا غورا پارا پرتقبهم تا انتظار کوا هم پا اغو باندی او صبر کوا و نبئهم او تخبر ورکا اغو لرا ان الماء بشک و با قسمت دی بینهم پا ما بین داغو کی کلو شرب هرس کل محتضر اغتا هرس کلو تا محتضر حاضر کولی شي محتضر حاضر کېدلی شي هرس کلو ته فنادونه آواز کړی هغو صاحب مرګرو خپل ته په طاعته نو شروع کړی و هغه په عقره نو زخمي کړی و یا په طاعته جرأت کړی و هغه په عقره نو هغه اوښی زخمي کړی و او بیا یې مړ کړی و فکیف کان عذابي نو څرنګه و عذاب زما ونذر او يرونکي زما انا بشک من ارسلنا من لګلو علیهم باغو باندې صیحة واحدة چغی وه فکانو نو وغو که هشیم المعتذر نو وغو که هشیم نو وغو پشاند آغا هشیم نو وغو که هشیم پشاند آغا وچو لرگو المعتذر شپول جوړون کی ولقد یسرنا القرآن خامخا به دغه زمونږ آسان کړی قرآن لذکر پاس نصیحت حل شته پال شته من مدکر نصیحت قبلونکې
محتضر هغه چاته وایي چې شپول جوړوي. اوس تاسو وګورئ شپول څه ته وایي. شپول دی چې په ژمي کې د خپلو څارو دپاره داسې یو لرګي راواړئ او هغه لرګي داسې ودرئ چې دا څاروي په دې کې راجمع شي. د پاسه پیسه سپره بوکي. محتضر چې دغه شپول جوړونکی هاشم چې دغه شپول څوک جوړوي او د هغه نه دا لري نري لرګي ولویږي. وچ لرګي چې ودرې خامخا څه تلویږي او هغه وچ لرګي څه ټوټې ټوټې شوي. نو دغه شانته الله تعالی دغه قوم د صالح علیه السلام الله تعالی ټوټې ټوټې. بعضې قرائاتو کې دا لفظ د محتضر راغلی نو هغو که هشیمې په شان د هغه خشاک المحتضر چې د هغې نه شپول جوړ کړی شوی. نو شپول دی چې جوړ کړی شوی او د هغې خشاک خو واړه واړه وي. واړه واړه داسې ودروي. نو دغه شانته دی هم داسې واړه واړه شوي کوتره کوتره شوي. کذبه دروغجن کړي وو قوم لوط قوم د لوط بالنذر يرونکو لره انا بېشکه موږ ارسلنا علیهم موږ لېږلي وو په هغو باندې حاصبا تیزه هوا الا حاصبا فرشته چې په کمرو هغو له اوښتو الا مگر آل لوط مگر آل د لوط لره نجیناهم موږ خلاص کړي وو هغو لره بسحر د آل د لوط لره بسحر په سحر کې نعمت دی من عند الله طرف نه کذلکم دارنګې نجزي موږ بدله ورکوو من هغه چاته شکره چې شکر یې ایستل دی. ولقد انذرهم او خامخا په دغې سره انذرهم بشوتنا انذره خامخا په دغې سره ما ایرولی او دیو لره بطشوتنا د حملې زموږ نه فتمارو نو هغو شک کړی و بالنذر نو شک کړی و هغو بالنذر په ایرونکو شک کړی و هغو بالنذر په ایرونکو کې ولقد راودو خامخا په دغې سره راودو هغو اړولی و دې لره د لوط علیه السلام لره عن ضیفه د مېلمنو د هغه نه فطمسنا اعینهم نو موږ محوه کړې وې بې نوره کړې وې موږ سترګې د هغو فذوقوا وسقي عذاب عذاب زما ونذر وسقي عذاب زما ونذر او انذار زما ایرول زما ونذر او ایرونکي زما جمع د نذیر ده یا د انذار ده یا په معنا د انذار دی. ولقد صبهم او خامخا په تاخیر سره په سبا کې حمله کړې وه په هغو باندې بکرتن د وخته عذابون عذاب مستقر چې مستقر و ثابتو فذوقوا وسقي عذاب عذاب زما ونذر او يرونکي زما یا انذار زما. ولقد يسر القرآن او خامخا په دغې سره موږ اسان کړی قرآن لذکر لپاره نصیحت نو حال شته من مدکر نصیحت قبول کوونکی. ولقد جاء او خامخا په دغې سره راغلی و آل فرعون آل فرعون ته النذر ایرونکي کذبوا بآیاتنا دروغجن کړي وو هغو بآیاتنا آیاتونه زموږ کلها ټول آیاتونه فاخذناهم الله وایي موږ نیولي هغو لره اخذ عزیز په نیولو د غالب ذات مقتدر چې قدرت والا ذات دی. او کفارکم کفار ستاسو خیر غوره دي من اولاکم د دې کفارو معدودینونه ام لکم یا ستاسو لپاره براءتون برابر دی بالزبر په کتابونو کې ام یقولون یا ویغو نحنو منګه جمیعا ټول منتصرون انتقام اخیستونکي سیهزم الجمع زردا چې شکست به اخري شکست به ورکړی شي الجمع جمله سیهزم شکست خورده به شي الجمع جماعت ویولون الدبر او راو به ګرځي هغو الدبر شاګانې
بل الساعة بلکې قیامت موعدهم زه د وعدې راغلی والساعة ساعت ادها ډېره لویه واقعه ده و امر او ډېر سخت تلخ دی. ان المجرمین بشک ګناهګاران فی ضلال په ګمراهۍ کې به وي وسعور او په ورونو کې به وي سرور. یوم هغه باندې یسحبون راښودلی به شي هغو په النار په اور کې علی وجوههم په مخونو د هغو ذوقوا وڅکئ مس سقر مسه کول د سقر د اور. انا بېشکه موږ کله شی هر شی خلقنا موږ پیدا کړی د هغه لره بقدر په اندازه سره. وما امرنا او نه دی امر زمونږ الا واحدة مگر یو دی نه دی حکم زمونږ الا واحدة یو دی کلمح په شان د رب البصر د سترګې. ولقد اهلکنا لا خامخا بدغ زمونږ هلاک کړی دی اشیاءکم هم مشرب ستاسو په حال شته من مدکر نصیحت قبلونکې وکل شیء او هر شی هغه شی فعلو چې کړی و هغو دې شي لره هر شی په زبور په کتابونه کې دی. وکل صغیر هر صغیر وړوکی او کبیر او لوی مستطر لیکلی شوی دی. ان المتقین بېشکه متقیان فی جنات په جنتونو کې به وي و نهر او په نهرونو کې به وي فی مقعد صدق په ځای د ناستې د صدق کې به وي عند پنځ د بادشاه هغه بادشاه مزاج مقتدر چې قدرت والا دی. ان المتقین بېشکه متقیان فی جنات په جنتونو کې به وي و نهر او په نهرونو کې. نبی علیہ السلام فرمائی چې اهل جنت والا به داخلیږي په جبار ذات چې الله دی هره ورځ دوه کرت او په جنت کې به دا په هغو باندې قرآن وی نو فیقرأ علیهم القرآن نو په دغه خلکو باندې با الله قرآن تلاوت کوي یا په دغه خلکو چې الله ته ورشي په هغو به قرآن تلاوت کولی شي. او هر سړی به په دغه زګینې کې بندي په هغه ځای د ناستې خپلې پورې هغه ځای د ناستې د دی چې هغه به منبرونه د ملغللو د یاقوت دي. نو هغه منبرونه د منابر منبرونه د ملغللو او د یاقوتو په هغه باندې به دیو ناست دي. نو عند ملیک المقتدر دار سعید ابن مسیب وی چې ته دا وایه چې اللهم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون ما تشاء من امر یکون. بیا سوال وکه هغه چې ستا خوښه وي هغه سوال به دې قبلیږي. سعید ابن مسیب. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. سورة رحمان دے او دا سورة رحمان مدنی سورت دے. دے د سورت قمر سا مناسبت دارے
چې په صورت قمر کې الله ویل چې بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. د دغه نه وروسته بیا الله تعالی حال د مجرمینو په جهنم کې او حال د متقیانو په جنتونو په نهرونو کې بیان کو. په دغه کې اجمالو الله جل شانه دغه اجمال په دې صورت کې په اتم تفصیل سره زایل. په مخکینی صورت کې مقر د مجرمینو چې مجرمینو زګینا چې جهنم دی او مقر د جنتیانو متقیانو هغه ذکر شوی ذکر کړو چې ان المتقین فی جنات المقر داري او د کافرانو مقرم ذکر شوی چې ان المجرمین فی ضلال وسعور. نو اوس د دې جنت ورکول او دارنګې مجرمینو لاره جهنم ورکول دا طاقت او قوت غواړي. په دې صورت کې د الله تعالی قدرتونه بیان شوي. بعض علما ذکر کوي چې په مخکینی صورت قمر کې هغه بیان شو د هغه امتونو چې په مخکینی امتونو باندې قسمه قسم عذابونه راغلي او دغه هر یو نورسته الله تعالی د هر قسم نورسته الله دا چې ان القرآن چې بېشکه قرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر دغه ویل. او الله جل شانه په دغه سورتونو کې په دې مخکینی سورت کې یو قسم په دیو باندې اعلان هم کړو چې دیو نصیحت نه قبلوي دا عذابونه فیرالو دا قومونه هلاک شو بیا هم دیو نصیحت نه قبلوي. نو آیا نصیحت قبلونکي څوک شته د دې په دې مطلب دا دی چې دغه خلک او دغه قومونه کافر دا نصیحت نه قبلوي او دیو به اعراض کوي. په دې صورت کې اوس الله تعالی هغه څه بیان کړلي هغه نعمتونه چې ټولو خلکو له ورکړلي. هغه نعمتونه دنیویم دي دینویم دي انسیم دي اپاکیه دي. او په دې کې هم چې دا نعمتونه ذکر کړي دي نو د دې نعمتونو نه وروسته الله ویلي چې فبأي آلاء ربکما تکذبان. او په دې کې اشاره کوي چې دا خلک د دې نعمتونو نه شکر نه وباسي د دې نعمتونو نه څه عبرت نه اخلي. لکه مخکینی صورت کې چې دا ذکر شي چې عذابونه به راله د خلکو ته څه نصیحت د هغې نه عبرت نه حاصلو. دا د دې صورت د مخکینی صورت سره ربط. دعوه د صورت په دې صورت کې اثبات د رحمانیت د الله دی سره د رد سا په شرک باندې او سره د ذکر دیرش نعمتونه دنیوي تفصیلا ذکر شوی. خلاصه د صورت چې په دې کې ذکر د نعمتونو دنیوي دی باطنی دی روحانی دی ظاهری نعمتونه تخویف اخروی و بشارت اخروی په دې صورت کې ذکر شي. الرحمن رحمان ذات علم القرآن تعلیم ورکړه د قرآن د قرآن خلق الانسان پیدا کړی والله انسان علمه البیان تعلیم ورکړه هغه ته البیان د بیان
الشمس النور والقمر سپوږمۍ بحسبان جاری دی په حساب سره چې دومره کلونه شمسي وشو دومره قمري روان دي والنجم ستوري والشجر او ونې یسجدان سجده کوي دا دواړه البته ستوري سجدې کوي ونې د دې په سجده باندې خو موږ نه پیو والسماء اسمان رفعها پورته کړی دی الله د اسمان لره ووضع المیزان او ایښودی دی الله تعالی المیزان تله عدل قائم کړل الله تطغوا فی المیزان چې تاسو سرکشي مه کوئ فی المیزان په تله کې واقیموا الوزن قائم کوئ وزن بالقسط په انصاف سره ولا تخسروا الميزان او تاسو مه کموئ المیزان تله په تله کې کمې مه کوئ والارض وزمکه وضعها ایښودی الله تعالی ځمکه للانام دپاره د مخلوق فیها په دې ځمکه کې فاکهة میوه ده والنخل کجور دی ذات الاکمام خاوند خوشو والحب او دانی دی په ځمکه کې ذو العصب خاوند بوسو والریحان او رزق دی والریحان ګل ریحان دی فبأي آلاء ربكما فكم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو سه انسانانو پیریانو تکذبان تاسو دروغجن کوئ دا کلمه په دې صورت کې یو 10 پیره مکرر شوی خدا تکرار نه دی ځکه چې د دې نه مخکې الله تعالی یو نعمت ذکر کړی دی نو په هغه نعمت پسې دا راوړله نو هغه نعمت او انعام خو نوی دی نو داسې شوه لکه چې دا کلمه هم نه وي خلق الانسان پیدا کړی الله تعالی انسان من صلصال د خټې وچې نه کالفخار په شان د کودي وخلق الجان او پیدا کړی الله تعالی الجان جنی ابو الجان د جنیاتو مشر نیکه د جنیاتو من مارج د لمبې من نار د اور نه جان شیطان پیدا کړی جان شیطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو سره تکذبان تاسو دروغجن کوئ بلکې موږ د الله نعمتونه نه دروغجن کوو رب المشرقین رب د مشرقینو دی او رب المغربین او رب د مغربینو دی فبأي آلاء فکم یو نعمتونه د رب ستاسو دواړو انسانانو پیریانو تکذبان تاسو دروغجن کوئ بلکې موږ نعمتونه د الله نه دروغجن کوو مرج البحرین بولی دی الله تعالی پریخی دی الله تعالی خلق کړي دی الله تعالی دو دریابونه یلتقیان چې ملاقات کوي دا دوه دریابونه د یو بل سره بینهما بما بین دریو کې برزخون و پرده ده لا یبغیان چې دا دریابونه په یو بل باندې سرکشي نه کوي تجاوز نه کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو سره انسانانو پیریانو تکذبان تاسو دروغجن کوئ بلکې موږ نعمتونه د الله نه دروغجن کوو یخرج منهما راوځي بره دغه دوه دریابونه راوځي دغه دوه دریابونه اللؤلؤ والغلل والمرجان او مرجان لؤلؤ وړي دي مرجان غټې ملغلرې دي فبأي آلاء کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو تکذبان تاسو دروغجن کوئ ولو خاص د الله لپاره الجوار کشتۍ دي جاري المنشآتو چې لوړې کړی شوي دي غټې کړی اوچتې کړی شوي دي په دریاب کې کالاعلام په شان د کشتو فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بآلاء ربنا كل من أهر من هغه څو پرې ځمکه باندې دی پانی کېدونکی دی ویبقى وجه ربک او باقي به ذات در خپل ذوالجلال چې خاوند د جلال دی والاکرام او د اکرام دی فبأي آلاء فکم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو باندې کم یو نعمتونه د رب ستاسو دواړو تکذبان تاسو دروغجن کوئ بلکې موږ نعمتونه د الله نه دروغجن کوو یسألوه سوال کوي د الله تعالی نه هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي کل یوم هر ورځ هو د الله تعالی په شان په یو شان کې دی څه شان کې دی د الله شان دی کله څوک مړ کوي
څوک ژوندی کوي چاله دنیا ورکوي د چا نه اخلي چا باندې عذاب راولي لہذا چا باندې عذاب نه راولي نو هره ورځ دا په کل هره ورځ دا په شان یو سړی په اس باندې سور بل ولا مخې له ورغی ویل چې زه ستا نه تپوس کومه چې یاره الله اوس په دې ټیم کې څه کار کوي هغه ورته ویل چې ګوره ته په اس او یا په اوښ باندې سورې ته د دې نه راکوښه چې زه ور وخېږم چې زه پام وکړم هغه ته راکوښو دا وروخو چې دا وروخو چې الله اوس په دې وخت کې دا کار کوي چې ته د اوښ نه راکوښ کړې اس نه او زه ورته وروخېږم نو لہذا هر وخت کې كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ زردا چې موږ فارغ شو لکم تاسو ته ایها الثقلان انسانانو پیریان د دې جملې دا مطلب نه دی چیرې الله تعالی د اوس په کار کې مشغوله دی مخکې په یو کار کې مشغوله دی او زه د هغې نه به فارغ شي تاسو ته دا معنا د دې نه ده د دې معنا او د دې مطلب دا دی چې په دې کې تهدید او ایرول دي چې یو څوک ایری څوک چاله تهدید ورکوي نو چې یاره زه به درته ځان را فارغه کړم نو د دې مطلب دا دی چې زر ده چې موږ به ځان تاسو را فارغه کړو ای ثقلینو یعنې زر ده چې موږ به ټول هر شی هغه به موږ د هر شی کار به موږ پرېښی یو صرف او صرف ستاسو سره حساب کوو ای ثقلین دا مطلب نو په دې کې تهدید او ویرول نشو بعض علما دا وایي چې په دې ځایونه کې تشبیه ده او دا تشبیه په دې طریقه باندې ده چې د دغه خلکو د نیولو او د دغه خلکو حالات او د الله تعالی د نیولو چې الله تعالی دیو له جزا ورکوي د دې تشبیه ورکړله په حال د هغه چا سره چې یو کار ته فارغ یو کار ته ځان فارغ کړی نو کم کلام چې د مشابه به دپاره و هغې مستعمل کړلی په مشابه سنفرغ دا هم ته چې زر چې موږ به قص کړو لکم تاسو دا معنی هم راغلی چې موږ به تاسو را قص کړو ای ثقلین یا معاشر الجن ای ټولګیا د جنیاتو والانس د انسانانو ان استطعتم که تاسو طاقت لرئ ان تنفذوا چې تاسو وځئ من اقطار السماوات د طرفونو د اسمانونو نه او د ځمکې نه فانفذوا وځئ لا تنفذون تاسو نه وځئ الا بسلطان مگر په دلیل سره فبأي آلاء ربكما فكم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو سره تکذبان تاسو دروغجن کوئ بلکې موږ نعمتونه د الله نه دروغجن کوو یرسل علیکم علیګلی شي به تاسو باندې شواظ لمبې خالصې من نار د اور نه ونحاس او تانبه ولیکلی شوي فلا تنتصران نو تاسو به امداد نه کوئ د یو بل تاسو به امداد نه کوئ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء کله چې وشلېږي اسمان فکان شي بل اسمان وردتن سور وردتن سور ګل سور کدهان په شان د سرې چمړې کدهان په شان د سرې چمړې بعض علما ذکر کوي چې د دې اسمان خپل رنګ تک سور دی خو دا زموږ نه ډېر لرې دی
نو لحاظه د دې ځمکې نه او د دې سمندرونو نه دا بخار اوچتېږي او په هغې باندې د نور او د سپوږمۍ رڼا لګي دا موږ ته شین ښکاري. دا اسمان چې کله رانږدې شي دا به تک سوري نو په ورځ د قیامت باندې به خو دا موږ ته رانږدې موږ به یې اینو نو د دې وجې نه دا به تک سوري. یا فکانت وی بل اسمان وردتن سرخ کدهان پشان د تیلو دوهن تیلو شوشي رجیږي په یوم ایزن په ځای باندې لا یسأل سوال نشي کولی عن ذنبه د ګناه دغه د انسنا د ګناه مجرم نه انسان د انسان نه ولا جان او نه رفیرینا فبأي آلاء په کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو سره تکذبان تاسو دروغجن کوئ بلکې ما نعمتونه د الله نه دروغجن. یعرف المجرمون پیژندل شي المجرمون مجرمان بسیماهم په علامو د سره فیؤخذ نیول شي دا مجرمان بالنواصی بس د سندونه والاقدام او د قدمونه فبأي آلاء په کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو سره تکذبان تاسو دروغجن کوئ. هذه دا جهنم التي جهنم هغه دی یکذب بها المجرمون چې دروغجن کوي دې لره المجرمون ګناهګاران. یطوفون طواف کوي ګرځي به هغو بینها په مابین دا مجرمان ګرځي به دا مجرمان بینها په مابین د دې اور کې و بین حمیم او په مابین د ګرمو اوبو کې ان چې ډېرې ګرمې به وي. فبأي آلاء ربکما تکذبان په کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو لره تکذبان تاسو دروغجن کوئ بلکې موږ نعمتونه د الله تعالی نه دروغجن کوو. ولمن خاب او د پاره د هغه چا خوابه چې اریدلی هغه مقام ربي د ودرېدلو د رب د هغه نه جنتان د هغه لپاره دوه باغونه دي. نو دوه باغونه به چا لپاره هغه څوک چې اریدلی دی د رب خپل نه د هغه لپاره به په جنت کې دوه باغونه یو باغ خو به د پر یو کور کې بل باغ به د دوستان راځي ملاقات له به څوک راځي هغه دپاره هغه کې به کیني. یو باغ هغه به د خپل ذات دپاره وي بل باغ به د د بیبیانو د خادمانو دپاره وي. بعض علما ذکر کوي چې یو باغ به په کور کې دننه وي بل به بار. بعض علما وایي چې دوه باغه به کله به په یو باغ کې مونږ اوسېږي کله به په بل کې اوسېږي. ولمن خاف د دې آیات نه معلومه شوه ولمن خاف د دې آیات نه معلومه شوه چې دا جنیات پیریان دا بم جنت ته ځي که دیو د خپل رب نه یریده جنتان د دیو دپاره هم باغونه دي. وځکه چې لمن کلمه لمن عامه ده دا جنیم پکې داخل دی مخکې بحث د جنیات هم را روان دی. فبأي آلاء ربکما کې جني و انسان ته خطاب دی. په دې کې صریح نصوص پکې دي چې جنیاتو کله کوپر کاو دا به جهنم ته ځي. په دې کې صریح نصوص دي. البته کلام په دې کې دی چې دا جنیات کلام په دې کې دی چې دا جنیات جنت ته به ځي که نه به ځي په دې کې کلام دی. د صریح نصوصو کې جنت کې تلل نه راغلي. د دې وجې نه بعضې علما ذکر کوي چې د جنیاتو لپاره عذاب شته خو جنت ولا نشته. دیو چې دا نیکي کوي د دې لپاره کوي چې موږ د جهنم نه بچ شو.
خو دا د عدل او د انصاف د الله نه لږ بعیده خبره ښکاري. علما ذکر کوي چې جنیات دا به په جنت کې، خو په جنت کې دوه حصې دي. یو د جنت مرکزی ځمکه ده، په هغه کې به انسانان دي. یو د جنت کې کلل او جبال او غرونه دي، کندې دي. په هغه کلل او جبال او غرونه کې به جنت دی جنیات اوسي. او علما ذکر کوي چې په دې دنیا کې اوس منګه جنیات نشول دی. البته که جنی چاته ځان ورخی هغه لیدی شي. دا قوت الله هغه له ورکړلی. دوه کسان به یو ځای، یو به اینی بل به نینی. خو په آخرت کې به معامله داس برعکس وي. دا جنیات به انسانان نشي لیدلی. دا انسان به اینی، انسانان په انسانانو کې چې چا غوته ځان خو هغه به اینی. دا خبره علماو کړل. فبأي آلاء پکم یو د نعمتونو د رب ستاسو دوانو انسانانو پیرانو تکذبان تاسو دروغجن کوئ. دا باغونه به ذواتا افنان خاوندان د خاخوني، ګڼ خاخونه وبکبکي افنان خاخونه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما په دې دوانو باغونو کې به عینان دوه چینې تجریان روانې، چې دا چینې به روانې. فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو د نعمتونو د رب ستاسو دوانو سره تکذبان دا دروغجن کوئ. فیهما په دې باغونو کې به من کل فاکهة د هر قسم میوې نه زوجان جوړه جوړه. فبأي آلاء فکم یو د نعمتونو د رب ستاسو دوانو سره تکذبان تاسو دروغجن کوئ. متکئین په دې حال کې چې تکیه لګونکي به علی فرشن په فرشونو باندې جاته. باطنها باطن استر د دغه فرشونو به من استبرق د ریخمو پیړونی. وجنل جنتین او میوې د جنت د باغونو به دا نږدې وي. تکیه به لګولې علی فرشن په بشترو چې دنه جانب من استبرقین هغه پیړ ریخمي. نو چې دنه جانب پیړ ریخم دی نو بار به څومره اخیستی. علا فرش زلینچو ته وایي، قالینونو ته وایي. په دې به تکیهګان لګولي. فبأي آلاء کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړه تکذبان تاسو دروغجن کوئ. بلکې موږ نعمتونه د رب نه دروغجن کوو. فیهن په دې جنتونو کې قاصرات الطرف زنانه دي بند کوونکو نظرون لره په خاوندانو باندې. لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان نه به مسه کړي هغو لره انس انسانان مخکې د دیونه ولا جان او نه به پیریانو مسه کړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان موږ د نعمتونو د الله نه دروغجن کوو. کأنهن گویا دا جنانه جنت یاقوت بی والمرجان او مرجان بی. لم یت تمس په اصل کې خروج د اینی ته وایي او د دې وجې نه هسته تمس وایي. اتومس دی. بیا په دې د دې اطلاق کیږي په جما د باکرو زنانو سره. ځکه چې د باکرو زنانو سره جما کول په دې کې وتلو د اینی لما فيه من خروج الدم. په دې کې اشاره ده چې دا جنتیان چې کله د خپلو زنانو ته په جنت کې نږدې کیږي نو دا به په هر پیر باکري. دا مطلب لم یطمسهن نه به مسه کوي دیو لره، نه به مسه کوي دیو لره انسان ولا جان، نه به جیني مسه کوي. روایاتو کې خو تاسو ته معلوم دی چې کله سړی د خپل زنانه سره نزدېکت کوي او بسم الله ونه وایي
نو د دې سره دا جنیات او دا پیر دا شیطانان ورسره په جما کې شریک چې بسم الله ونوي. خدا د جنت دا زنانا دا داسې دي چې انسان به هم نه یې مسه کړي او نه جنیاتو. دا فبأي آلاء په کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دوان سره تکذبان تاسو دروغجن کوئ بلکې موږ نعمتونه د الله نه دروغجن کوو. هل جزاء الاحسان نه ده بدله د احسان الا الاحسان مگر احسان دی. فبأي آلاء په کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دوان سره تکذبان تاسو دروغجن کوئ. ومن دونهما لاندې د دیونه جنتان دوه باغونه نور دي. ومن دونهم لاندې د دغه دوه باغونه نور دي. دا باغونه د چا لپاره دي؟ دا باغونه د دې اولنیو باغونه په مرتبه کې په قدر کې لږ لاندې دي. هغه دا دی چې اولني باغونه چې وو لمن ولمن خاف مقام ربه جنتان هغه د سابقینو دپاره وو. او دا باغونه دا د اصحاب یمین دپاره دي. بعضې وایي چې اولني باغونه دا د سابقین دپاره وو او دا باغونه دا د هغه سابقین الاولین د سابقینو چې کم اتباع دي خادمان دي د هغو لپاره دي. بعض علما ذکر کوي چې د اولني دوه باغونه دا لمن خافه د هغه خایفینو دپاره دي چې د الله نه یریږي. او دا دوه باغونه چې دلته اوس کم ذکر شوي دي دا د هغو د اولاد دپاره دي. نو د هغو د ذریت او د اولاد دپاره دا باغونه دي. دا باغونه د هغو نه ولې لاندې دي؟ ځکه دا لاندې دي چې هلته ذواتا افنان هغه چې هغه ګڼ خاوندان د خاخونو دي. دلته مدهامتان سوری ذکر کړل. نو ګوره دلته سوری دی نو سوری خو ونې به ګڼې نه وي خاخونه به کمزوري هم سوری کوي. نو دا باغونه د هغه نه لاندې شو. په هغه باغونه کې ویل دی چې فیهما عینان تجریان په کې دوه چینې دي چې جاري وي او په دې کې خو جاریان نه دی ویلی په دې کې چینې دي نزاختان چې پواري دي. نزاختان چې اوبه ترې رابهیږي پوار ورته وایي. نو دا د هغه نه کم نه شو چې یو نهر د اوبو او یوه پواره. بل په هغه اب کې ویلي فیهما من کل فاکهة او په دې وروسته کې من کل فاکهة نه دی ویلی. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان چې دا دواړه باغونه به تک تور وي. مدهامتان چې تک تور وي نو مدهامتان دا مطلب چې دا به تک تور وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان په کوم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو سره تکذبان دا دروغجن کوئ بلکې موږ نعمتونه د الله نه دروغجن کوو. فیهما په دې دواړو باغونو کې عینان چینې دي دوه نضاختان راخوټ کېدونکي. فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهما په دې دواړو باغونو کې فاکهة میوې ده ونخل او کجور دي ورمان او انار دي. فبأي آلاء ربکما تکذبان کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو ای جنیاتو پیریانو تکذبان تاسو دروغجن کوئ. فیهن په دې چینو کې په دې باغونو کې خیرات خوش اخلاق زنانه دي حسان ښایسته. فبأي آلاء ربکما تکذبان کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو ای انسانانو دروغجن کوئ بلکې موږ د نعمتونه د الله نه دروغجن کوو. حور حور دي مقصورات بند کړل شوي په الخیام په خیمو کې. فبأي آلاء ربکما تکذبان لم یطمسهن نه دي مسه کړي دغو لره د حورو لره انسان مخکې نه دیونه ولا جان. فبأي آلاء ربکما تکذبان
متکئین په دې حال کې چې دا جنتیان به تکیا لګونکي علی رفرفن په زلینچو خضرن شنو رفرف په کټ صادرو خضرن شنو رفرف کټ صادرې و عبقرین او په پرشونو حسان ښایسته باندې عبقری منصوب دی عبقر عربو به ګمان کاو چې دا نوم د ښار د جنیاتو دی دا د جنیاتو یو ښار دی او نو د هغه ته عبقر وایي نو دیو به هر عجیب او غریب شی د پرشونو هغه ته منصوب کو عبقري فبأي آلاء په کم یو د نعمتونو د رب ستاسو دواړو تکذبان دا دروغجن کوئ بلکې موږ نعمتونه د رب نه دروغجن کوو تبارک اسم ربک مبارک دی نوم د رب ستا هغه رب ذی الجلال چې خاوند د جلال دی والاکرام او د عزت دی جلال او د اکرام عزت والا ذات بسم الله الرحمن الرحیم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها خافضة ليس لوقعتها كاذبة دا سورة واقعة مکی سورت دے البته سلة من الأولين او سلة من الآخرین دا آیات علماء ذکر کوي چې دا مدنی دی دا صورت متضمن دی عذاب د مجرمان لجه په دې صورت کې د مجرمانو عذاب ذکر بیان شوی نعمتونه به دې کې بیان شوي دي د پاره د مؤمنانو او دغه مضمون په سورت رحمان کې ذکر شوی و په سورت رحمان کې دوه قسمه خلک ذکر شو یو جنتیانو او بعضې کافرو په دې صورت کې هم درې قسمه خلک ذکر کېږي یو سابق یو مؤمنان چې هغه دوه قسمه دي سابقون الاولین او اصحاب یمین او بل کافر بعض علماو په ربط کې ویلي چې د سورت رحمان ابتدا د ذکر د قرآن نه بیا ذکر د شمس او د قمرو بیا ذکر د نباتاتو بیا ذکر د پیدایش د انسان او د جانو بیا صفت د ورځ د قیامت ذکر شوی بیا صفت د اورو بیا صفت د جنت ته د دې صورت هم ابتدا شوی ده په ذکر د قیامت بیا په صفت د جنت بیا په صفت د نار بیا په پیدایش د انسان بیا د نبات او د اوبو بیا د اور بیا د ذکر د نجوم بیا په دې صورت کې ذکر د میزان دی نو دا صورت په شان په هغه صورت کې چې کوم مضامین دي هغه په دې کې ذکر شوي دي البته هلته چې کوم مخکې نو هغه هلته چې کوم وروسته و کوم مخکې او وروسته په دغه ترتیب سره په دې صورت کې نه دي راوړي بلکې هغه وروستني چې کوم و هغه دلته مخکې راوړي نو دا په شان د مقابله شوه دغه صورت دپاره دعوه د صورت اثبات د تثبیت د اثبات د تثبیت د تسبیح ده په ذکر د انعامات او په ذکر د قرآن سره په انزال د قرآن سره
خلاصه صورت ما درته خلاصه صورت وم بیله حالات د قیامت دی تقسیم د اهل حشر دی بیان د اصحاب یمین دی حالت د هغو ذکر کیږي بیان د اصحاب شمال دی عقوبت د هغو ذکر کیږي په دې صورت کې بیان د توحید دی نصیحت د قرآن دی عظمت او بڑائی د قرآن ذکر کیږي دا د دې صورت خلاصه اوس تاسو دې آیاتونو ته ګورئ اذا کله وقعت الواقعة چې واقع شي الواقعة واقع کېدونکې ورځ او هغې ته نفخه اوله وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي من قرأ چا چې ولوستو هره شپه دا صورت نو نه رسیږي هغه ته پاقتن ابدا پاقه ورته بلکل نه رسي رسول علیه السلام ویلي چې دا صورت د غنا دی دا دی چې وی غني کوي الله فاقرؤوها تاسو لولئ دې لره وعلموا اولادکم اولاد خپل ته دې صورت تعلیم ورکړي خو د دې مقصد دا نه دی چې ته دا صورت لولې په نیت درې چې زه مالداره شم په دې نیت بیا نه لولې ځکه چې ثواب د آخرت نه محروم شي انما الاعمال بالنیات بلکې دا صورت به ته د رضا د الله دپاره لولې خو د دې صورت خاصیت دا دی چې الله به دله غنا درکوي مالداره کوي په دې اذا کله وقعت چې واقع شي الواقعة واقع کېدونکې ورځ چې کله نفخه اوله ووالی شي یا دویم پیره نفخه ووالی شي شپېلۍ ووالی شي لیس نشته لوقعتها د واقع کېدلو د دې لره کاذبتن دروغ د دې په واقع کېدلو کې څه دروغ نشته چې قیامت نه واقع کېږي خافضتن دا ورځ ښکته کوونکې ده رافعتن پورته کوونکې بعضې خلک ښکته کوي بعضې اوچته کوي اذا په هغه کې رجت الارض چې وخوځولی شي ځمکه رجا په خوځولو سره اسرافیل علیه السلام چې شپېلۍ اوله مو وایي یا دویم ځمکه به وخوځي او په اوله شپېلۍ کې به ځمکه وخوځولي هر څه به وران شي وبست الجبال وابلولو لاړ به شي غرونه بسا په تللو سره سویرت سیر به وکړي غرونه فکان دوی دا غرونه هباء گرد منبسا خور کړی شوی ګرد به ښکاري خور منبس خور شوی وکنتم او یې به تاسو ازواجا جوړه ثلاثه درې په اصحاب المیمنه خاوندان د ښی طرف ما اصحاب المیمنه سخري خاوندان د ښی طرف اصحاب میمنه څوک دي دا بل پسې مو وایه و اصحاب المشأمه خاوندان د ګس طرف د ګس لاس ما څه بد دي خاوندان د ګس لاس د ګس لاس او د دې ښی لاس د دې څه مطلب دی د دې مقصد ته وګورئ اصحاب میمنه هغه اصحاب دي د اوچتې مرتبې والا خلک اصحاب مشأمه هغه ذلیل غلاندې خلک دي اصحاب مشأمه هغه خلک دی چې دیو ته به عمل نامې په ښی لاسونو ورکولی شي اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه هغه خلک دی چې دا به عمل نامې په ګس لاسونو اخلي اصحاب میمنه هغه خلک دی چې دیو به په ښی طرف باندې جنت ته ځي اصحاب المشأمه چې ګس طرف ته به ځي جهنم ته اصحاب میمنه هغه خلک دی چې د عرش ښی طرف ته به ولاړي اصحاب مشأمه چې د عرش ګس طرف ته به ولاړي اصحاب میمنه جنتیان اصحاب مشأمه جهنمیان
والسابقون وړاندې کېدونکي السابقون چې وړاندې کېدونکي دي اولئک دا خلق المقربون مقرب دي فی جنات نعیم بجنتونو د اوسېدلو کې به سلة یو جماعت دی لوی من الاولین د اولیونه وقلیل لږ دی من الاخرین د نورونه دې ته وګورئ سلة یو لوی جماعت دا د بیان د سابقون ده چې سابقون با د مخکینی امت نه ډیری او د آخرنی امت خدا د دې نه به سابقون کم وي نو په دې باندې صحابه کرام لږ خفه شو چې مخکینی امت د هغو مقرب سابقون دا به زیاتي او د دې امت سابقین هغه به کمی قلیل دی خو د هغه وجه دا ده چې په دې اولني امتونو کې دا خو ډېر امتونه په دې کې ډېر انبیا راغلي نو د هغې د وجې نه هغه او بیا د انبیاو ملګري هم ډېر دي ټول انبیا چې راجمع کړي د هغو ملګري دغه انبیا نو په دغه کې سابقون د دې وجې نه زیات او په دې امت کې خو انبیا نشته نو دا قلیل شو یو او رسول علیه السلام صحابه ته وویل چې تاسو به څلورمه سره جنت ته بیا ویل تاسو به درېمه سره جنت ته بیا یې ویل چې تاسو به نیمه سره جنت شئ او په دغه نیم نور کې به تاسو شفاعت کوئ انو کم نور کې چې کم جهنم ته تلي ستاسو کم هغو کې به تاسو شفاعت کوئ راوباسئ نو لہذا بعض علماء ذکر کوي چې سلة من الاولین دام د دې امت نه دی وقلیل من الاخرین دام د دې امت نه دی نو مطلب د آیات دا دی سلة یو جماعت من الاولین د اولینیونه د اولین نه یو جماعت دی سابق هغه صحابه و دغه دي او قلیل به د آخري په آخرني امت کې به زبدي امت په آخر کې به سابقون کم وي نو دا دواړه د دې امت نه دي علی سرور په تختونو باندې به یې هغه تختونه موضونه چې اودلی شوي دي په سرو زرو متکئین علیها تکیه لګونکي به یې په دغه تختونو باندې متقابلین مخامخ کېناستونکي به یي یطوف علیهم طواف به کوي په هغو باندې ولدان هلکان مخلدون چې همیشه دپاره به هلکان وي دا به مخلدون باکواب په ګیلاسونو باندې و ابارقه او په لوټو باندې ابارقه ته هغه ته وایي چې د هغې دپاره کړۍ زه جیکونه ورته وایي جیک دپاره هم کړۍ نو و کاسن او په شرابو باندې په کاسو باندې من معین چې د چیرې دا روبونه به لا یصدعون عنها چې نه به درد لا یصدعون چې نه به په سر د هغو درد راتلی شي عنها د دغه شرابونه ولا ینزفون او نه به هغو نشکی نه به هغو په نشکی دا مطلب و پاکیاتین او میوه به مما د هغه نه یتخیرون چې خوښوي هغو ولحم طیرن او غوښې د مرغانو به مما د هغه نه یشتهون چې خوښوي هغو وحورن او حور عین به کمثال اللؤلؤ په شان د مثال د ملغلرو المکنون هغه ملغلرې المکنون چې محفوظي جزاء بدله ده په هغه باندې چې هغو یعملون عمل کړی به هغو لا یسمعون فیها نه به اوري هغو په دې کې لغو خبره ولا تاثیما او نه د ګناه خبره الا مگر لیکن قیلا ویلی بشي سلاما سلام دی وي سلام دی وي و اصحاب الیمین خاوندان د خیلاسونو سخری خاوندان د خیلاسونو پی صدرین په بیرو کې به مخزودین
چې ماتې کړی شوي به یې غنې د هغه چې غنې د هغې به پرې کړی شوي وطلحن او په کجورې وطلحن او په طلح الموس چې ورته منګه وایو په کیلو کې به یې هغه کیله منضود چې چړاو کړی شوي به یي منضود دا کیلې په یو بل باندې چړایي وظلن او په سورې کې به یې هغه سورې ممدود چې اوږد دی ومعائن په اوبو کې او به مسکوب چې جاري به وفاکهة او په میوه کې به کثیرة ډېرې لا مقطوعة نه به شي قطع کولی ولا ممنوعة او نه به شي منع کولی وفروش او په فرشونو کې به یې هغه فرشونه مرفوعة چې اوچتې کړی شوي دي انا بېشکه موږ انشأناهن بېشکه موږ مې پیدا کړی دي دغه زنانو لره انشاء به پیدا کولو سره موږ پیدا کړي دي فجعلناهن من ګرځولي د هغو لره ابکارن ځوانې ابکارن باکرې عربا عشق کوونکي د خاوندانو سره اترابا امزولې دا به د 22 او 23 کالو په عمر کې او په دغه عمر کې به جنتیانې لاصحاب الیمین د پاره د خاوندانو د یمین به سلتون یو جماعت دی من الاولین د اولنیونه و سلتون یو جماعت دی من الاخرین د اخرینونه جماعت دی د اولینونه اولین نه مراد ما درته وویل چې یا خو مخکینی امتونه ته مراد دي نو اصحاب یمین د هغو او سلت من الاخرین دا دواړه برابر شو یا دا ما درته وویل چې دا دواړه په دې امت کې دي چې په دې امت کې سلتون یو لوی جماعت دی د اولین نه به په اصحاب یمین کې یو لوی جماعت دی او یو لوی جماعت دی د دې امت په آخر کې د اصحاب یمین والا نه په دې جماعت کې په دې د دې امت نه یو لوی جماعت دی و اصحاب الشمال خاوندان د شمال د ګس لاسونو ما سبد دي خاوندان د ګس لاسونو چې عمل لامه په ګس لاس ورکولی شي فی سموم په لمبو کې به وي وحمیم او په اور ګرمو اوبو کې به وي وظلن او په سوري کې به وي من یحموم د لوګي لا بارد نه به یخ وي ولا کریم او نه به عمدی انهم بېشکه هغو کانو هغو قبل ذلک انهم بېشکه هغو وو مخکې له دې نه مترفین خوش عیش په دنیا کې خو کافر خوشی شو وکانو هغو یصرون دوام به کوه علی الحنث العظیم په ګناه لویه باندې او ګناه لویه بیان راغلی وکانو هغو یقولون ویل به هغو اذا په هغه وخت کې مددا چې موږ مړه شو وکنا او شو موږ ترابن خاورې و عظاما او هډوکې انا نو ای بېشکه موږ لره به لمبعوثون خامخا موږ لره به راپاڅولی شي موږ له به راپاڅولی شو موږ له به بیا راپاڅولی شي څوک او اباؤنا او آیا پلارون زمانگا الاولون چه اولی دی قلت ورته وایه ان الاولین بېشک اولین والآخرین واخرین لمجموعون خامخا جمع کولی شي الی میقات یوم هغه وخت مقرر د ورځې ته هغه ورځ معلوم چې معلومه ده ثم پس انکم بېشکه تاسو چې ایها الضالون ای گمراهانو المکذبون ای دروغجن کوونکو لآکلون خامخا خوړونکي به من شجر د ونې نه من زقوم چې د زقوم دی فمالئون ډکوونکي به دې نه البطون ګېډې فشاربون څښونکي به په دې باندې من حمیم د ګرمو اوبو نه فشاربون څښونکي به هغو شرب الهیم په شان د څښلو د هیم هیم یوه بیماري ده په اوښ کې عرب وایي هیم هغه اوښ ته وایي چې ورسېدلی هغې ته هویا هویا داسې بیماري ده چې په دې باندې د اوښ ګېډه بهیږي څومره اوبه چې څکي هغه اوبه دې ته پیدا نه رسوي حتی چې مړ شي یا سخت بیمار شي په بیمارۍ سختې سره هذا دا نزلهم مما نوازی را خدا یوم الدین باور د جزا او سزا نحنو منگا خلقناکم منگ پیدا کړیو تاسو نه فلولا تصدقون تاسو ولې تصدیق نه کوئ اپرایتم خبر راکې ما هغه تمنون چې تاسو ارتوئ
منی په رحم کې انتم تاسو تخلقونه تاسو پیدا کوئ دی لره یا منګه تاسو پیدا کوئ هو د دې نه تاسو دې پیدا کوئ یا منګه خالقون پیدا کوونکي نحنو منګه قدرنا په اندازه کړلی بینکم ما بین ستاسو کې الموت مرګ وما نحنو نیو منګه بمسبوقین مغلوبه عاجزه کړی شوي د دې نه عاجزه نه وکړی شوي علی ان نبدل چې بدل کو امثالکم امثال ستاسو وننشئکم او منګه پیدا کو تجربه کې لا تعلمون چې تاسو یې نه پېژنئ په داسې صورت کې پیدا کو ولقد علمتم خامخا پته کې تاسو معلومه کړله النشأة الاولى پیدایش پیدا کول اولنې نشأت اولنې چې اول پیدا دنیا پیدا شوې ده معلومه کړله فلولا تذکرون تاسو ولې نصیحت نه کوئ افرأیتم خبر راکئ ما هغه تحرثون خبر راکئ ما هغه تحرثون چې تاسو یې کرئ فصل کرئ انتم تاسو تزرعون او تاسو راټوکوئ دې لره ام نحنو یا منګه زارعون راټوکوونکي یو لو نشاء که زموږ خوښه وی لجعلناه نو خامخا ګرځولی موږ دې فصل را حطاما ریزه ریزه فظلتم ګرځېدلي به وی تاسو تفکهون چې تاسو به تعجب کولی په تللو د دې فصل سره او دا به میلی انا بېشکه موږ لمغرمون خامخا منګه ته تاوان راکړی شو غرامه یا بېشکه موږ ته لمغرمون خامخا عذاب راکړی شو بل نحنو بلکې موږ محروم یو افرأیتم خبر راکئ الماء اوبه الذي هغه تشربون چې تاسو څښئ انتم تاسو انزلتموه نازل کړي دي اوبه لره من المزن د ورېځ نه ام نحنو یا موږ منزلون نازلونکي یو دا ورېځې الله نازل کړي دي ورېځونه موږ یې نشو نازلولی دا د الله رحم دی دا اوبه موږ یې څښو او الله یې راکوي لو نشاء که زموږ خوښې الله تعالی وایي جعلناه موږ به ګرځولي د اوبو لره اجاجا تلخې فلولا تشکرون نو تاسو ولې شکر نه وباسئ افرأیتم خبر راکئ النار اور التي هغه اور تورون چې تاسو یې بلوئ انتم تاسو انشأتم پیدا کړې دا شجرت ونه دی ام نحنو یا موږ منشئون پیدا کوونکي یو نحنو منګه جعلناها ګرځولی دا اور تذکرة نصیحت و متاعا او نفع للمقوین د پاره د مسافرو فسبح تسبیح وایا باسم ربک د رفل هغه رب العظیم چې لوی دی فلا اقسم لا زائد دی زه قسم خورم بمواقع النجوم په زګونو د ستورو مواقع بمواقع النجوم په ځای د پرېوتلو په ځای د لوېدلو د ستورو چې ستوری د کوم ځای نه رالوېږي د کوم ځای نه غرې به پرېوځي په هغې قسم او وقوع په معنا د سقوط یا الله وایي زه قسم خورم زه قسم خورم بمواقع النجوم پر عورت پر الوېدلو په واقع کولو د ستورو چې ستوري به راولوېږي دا قیامت ته نږدې قیامت ته وربه دا ستوري راولوېږي و انه بېشکه د الله قسم خامخا قسم دی که تاسو بېګې عظیم لي انه بېشکه د الله قرآن خامخا قرآن دی کریم عمده په کتاب په کتاب کې رها کتاب کې مکنون چې محفوظ دی لا یمسه الا المطهرون نه مسه کوي د قرآن لره الا المطهرون مګر پاک شوی هغه چې مطهرون پاک کړی شوي دي تنزیل نازل کړی شوی دی من رب العالمین د طرفه د رب العالمین ذات نه بېشکه دا خوا قرآن دی کریم هم ده او دا په کتاب کې دی هغه کتاب مکنون چې محفوظ دی دا قرآن په لوح محفوظ کې دی نه مسه کوي دی قرآن لره مګر هغه فرشتې مطهرون چې پاکې کړی شوي دي پاکې فرشتې دي هغه مسه کوي یا مطهرون نه مراد مسلمانان دي چې نه مسه کوي دی لره مګر څوک به مسه کوي هغه چې پاک وي باوضوی هغه به مسه کوي او رسول علیه السلام فرمایي لا تمسوا القرآن
الا انت طاهر ته مه مسه کوه قرآن مګر دا چې ته پاکي هله مسه کوه چې په اودس کې افبهذا الحدیث په دې خبر باندې انتم تاسو مدهنون سستی کوونکی مدهنون دروغ تکذیب کوونکی مدهنون کافران یې ترجمه مو علما کړل وتجعلون وګرځوئ تاسو رزقکم رزق انکم بشک تاسو تکذبون چې تاسو دروغجن کوئ فلولا ولنا اذ کله بلغت الحلقوم چې ورسېږي دا روح الحلقوم مرۍ ته چې دا روح کله مرۍ ته راشي وانتم او تاسو حینئذ په دغه وخت کې تنظرون تاسو ګورئ روح دې مرۍ ته راغی ته به ګورې چې دا روح دی ونحنو الله منګه اقرب الیه نږدې او دته ستاسو نه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه الله مو ورته نږدې فلولا کچرته ان کنتم و تاسو غیر مدینین په غیر د حساب کړی شونه په غیر د جزا درکړی شونه چې تاسو جزا او حساب تاسو نشئ کولی ترجعونها تاسو واپس کې دی روح لرا ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونکي تاسو ګورئ یو سړی به مړ کېږي اطباء به ورته ولاړي ډاکټران به ورته ولاړي ماهرین پد به ورته ولاړي هېڅ نشي کولی فاما هر چې ان کان کو دغه سړی من المقربین د مقربونه په روحن په راحت کې به وي وریحان او په ګلونو ریحان کې به وي وجنت نعیم او په جنت د اوسېدلو کې به وي واما که چېرته و ان کا اما که چېرته و دغه سړی من اصحاب الیمین د خاوندانو د ښی لاسونه چې عملنامه په ښی لاسونه ورکړل شوې وه فسلام لک نو سلام به ستا لپاره من اصحاب الیمین د خاوند نو سلام به ستا لپاره من اصحاب الیمین د خاوندانو د ښی لاسونو نه فسلام لک نو سلام دی په تا باندې ای نبی من اصحاب الیمین د خاوندانو د ښی طرفونه یا د خاوندانو د ښی لاسونو عملنامې اصولونکو نه واما او که چېرته و دا سړی اما که چېرته و دغه سړی من المکذبین د دروغجن کوونکو نه الضالین د ګمراهانو نه فنزل نو مهمان نوازي به من حمیم د ګرم اوبو نه وتسلیة جحیم او ننوتل جهنم به ان هذا بشک دا لهو خامخ دا حق الیقین حق یقین خبره ده پس سبح تتسبیح بیانوا باسم ربک په نوم د رب اغرب العظیم چې عظیم دی بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم دا سورت حدید دی په دې کې اختلاف ده چې دا مدني سورت دی او که مکی دی د سورت حدید او د سورت واقع سره مناسبت داره چې په دواړو سورتونو کې سبح ذکر شوی فسبح او دلته سبح دی په سورت واقعه کې فسبح باسم ربک دی نوم د رب ستا په دې صورت په اول کې اسما د الله ذکر شوي دي عزیز الحکیم ملک السماوات والارض هو الاول والآخر والظاهر دا اسما ذکر شوي په صورت واقعه کې د جنتیانو او د جهنمیانو حالت ذکر شو الله جل شانه د دغه جنتیانو جهنمیانو حالت په دې صورت کې ذکر کړل او په دې صورت کې د الله جل شانه قدرت هم ذکر کړل شوی دی چې په دې جنت ورکولو جهنم ورکولو باندې الله قادر دی
نو دا صورت د دې مخکینی صورت سره مناسب شو. په صورت واقعه کې د کافرانو د مؤمنانو حالت ذکر شو، په دې صورت کې ورسره د منافقینو حالت هم ذکر شوی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، د قیامت حالت د منافقینو هم ذکر شوی. دعوه د صورت ترغیب دی په انفاق فی سبیل الله کې سره د دعوه د توحید نه. خلاصه د صورت په دې صورت کې اثبات د توحید دی، اثبات د رسالت دی، ترغیب د انفاق فی سبیل الله ته، بشارات د مؤمنانو له ذکر شوي دي، ایرول تخویب د منافقینو د کافرانو ذکر شوي. دا د دې صورت خلاصه او د دې صورت مضامین الحمدلله ټول مخکې ذکر شوي. داسې څه نوي څه پکې نشته چې په هغې باندې موږ بحث وکړو، ځکه چې د دې مضامین مخکې ذکر شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله تسبیح ویلی دا لله الله لرا هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. سبح تسبیح ویلی وا الله لرا هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. او الله تعالی العزیز غالب دی، الحکیم حکمت والا دی. لو خاص د الله لپاره بادشاهي د اسمانونو دا او د ځمکې را یحیی الله تعالی ژوند دی کوي او یمیت مړه کوي. او الله تعالی په هر شي باندې قدیر قادر دی. هو الاول الله تعالی اول دی، والآخر آخر دی، دنیا به ختم شي الله به پاتې. الظاهر الله تعالی ظاهر دی په وجود خپلسا، والباطن باطن دی په ذات خپلسا. وهو الله تعالی بكل شيء په هر شي باندې علیم علیم دی. رسول علیه السلام فرمایلی چې یو سړی دا دعا وایي انت اللهم انت الاول ليس قبلك شيء وانت الاخر ليس بعدك شيء وانت الظاهر ليس فوقك شيء وانت الباطن ليس دونك شيء. دوي او بيوي اقضي عني دينا، اقضي عنا اداك زمان قرض، واغننا من الفقر، او ما غنيك من الفقرنا. دا دعا وکړه الله به د فقر قرضونه هغه به الله ختم کړي. او د ربي علیه السلام دعا ده. هو الذي الله تعالی هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړي اسمانونه ځمکه به ستو ایام په شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش، بیا مستوی دی الله تعالی په عرش باندې پیژني. هغه یلج فی الارض داخلي په ځمکه او هغه یخرج منها چې اوزیره دینه. وما ينزل من السماء او هغه چې نازلېږي د اسمان نه، وما هغه يعرج فيها چې خیږي بری کې. وهو الله تعالی معکم سره ستاسو سره دی اينما کنتم چرته چې تاسو. او ما درته ویل دي چې دا معیت د الله تعالی والله الله تعالی به تاسو عمل کوي بس ویلودونکي. او ما ورته دا معیت ده الله زموږ سره معیت په علم سره دی. لو خاص د الله لپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو او الارض مګره و الى الله خاص الله تعالی ته ترجع راګرځول شي الامور امور کارونه. یولج الليل داخلي کې شپه په ورځ کې و یولج داخله شپه په ورځ کې او داخله ورځ په کې. او هو الله تعالی علیم علیم دی بذات الصدور په خواندانو شنو باندې. آمنو بالله ایمان راړې په الله باندې او رسول او رسول الله تعالی وانفقوا خرج کوي مما دغنا جعلکم چې الله ګرځولي تاسو لپاره مستخلفین خلفاء فيه په دې تصرف کې په دې مال کې. فالذین خلق آمنو چې ایمان راوړل منکم تاسو نه او انفقوا خرج کړو لهم دا غره لپاره اجر دی کبیر لوی.
وما لكم سودة لا تؤمنون بالله چې تاسو ایمان نه لرئ په الله باندې والرسول رسول يدعوكم را طلب کوي تاسو سره لتؤمنوا بربكم چې تاسو ایمان راوړئ بربكم پر خپل باندې وقد اخذ او په تاخیر سره اخیستی والله تعالی میثاقکم وعده ستاسو ان کنتم مؤمنین او اخیستی وه الله وعده ستاسو که چېرته تاسو مؤمنان هو الذي الله تعالی هغه ذات دی ينزل على عبده چې نازل الله تعالی باندې خپل باندې آیات بینات آیاتونه واضحه لیخرجکم د دې لپاره چې الله وباسي تاسو له تیارو د کفر نه الی نور د ایمان ته او بېشک الله تعالی به تاسو باندې لرؤوف خامخا شفیق دی رحیم مهربانه دی وما لکم او څه وجه تاسو الله تنفقوا چې تاسو نه خرڅ کوئ نه بخیر نه کوئ تاسو په لارې د الله تعالی کې او خاص د الله لپاره بادشاهي ده میراث د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی لا یستوي منکم برابر دی ستاسو نه من هغه چا انفقه چې خرڅ کړی دی من قبل الفتح مخکې د فتح نه مخکې نه وقاتل او قتال یې کړی دی اولئک هغه خلق اعظم او ډېر لوی دی درجتن په درجه کې من الذین د هغه خلکونه انفقو چې خرڅ کړي دي هغو من بعد وروسته وقاتلو او قتال یې کړلی وکلن او هر ير وعد الله الحسنى وعده کړله الله الحسنى د نیکۍ والله الله تعالی په هغه تاسو عمل کوئ خبیر خبردار دی آیات ته ګورئ د دې آیات نه معلومه شو چې یو سړی د فتح مکې نه مخکې نفقه کړله او قتال یې کړلی بل دا چې د فتح مکې نه وروسته نفقه کړله او قتال یې کړلی دواړه برابر نه دي د دې نه معلومه شوه چې کم یو سړی د نیکۍ کار ته مخکې وړاندې بل په هغه پسې وروسته راشي نیکي کوي دا دواړه برابر نه دي دا د دې مطلب ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې موږ د رسول علیه السلام څخه په کال د حدیبیې وتي حتی چې موږ عثمان مقام ته راغلو نو نبی علیه السلام ویلو قریبه ده چې رابشي په قوم باندې چې رابشي قوم حقیر به ګڼي هغو ستاسو عملونه د هغو عملونو سره ستاسو اعمال به حقیر ګڼي موږ ورته ویل چې دا خلک به یا رسول الله قریش هغه ویل چې لا لیکن دغه به اهل یمن وي چې دا هغو زړونه ډېر نرم دي او ډېر نرم زړونه دي نو ابو سعید خدری وایي چې موږ ورته ویل چې هغو به غوره زموږ نه یا رسول الله هغه خلک چې هغه اهل یمن دي هغو چې وروسته راشي نو هغو به نه غوره نو رسول علیه السلام ویل که یو د هغو نه د سرو زرو غر خرچ کړي نو نه مومي هغه مد ستاسو مد لیټر ته وایي یو لیټر چې تاسو خرچ کړلی هغه نه مومي او نه د هغه لیټر نیمایي چې تاسو خرچ کړلی هغو ثواب هغه نه مومي خبردار دا جداوالی دی د آیات په مابین د خلکو کې چې کوم خلک مخکې دی د هغو اجر او ثواب زیات دی نیکۍ ته وړاندې دي کوم چې وروسته راغلی دی نو د هغو اجر او نیکي د مخکینو خلکو ته نشي رسېدی دا مطلب دی من ذا الذي څوک دی هغه یقرض الله چې قرض ورکړه لره قرضا حسنا قرض ښه فیضاعفه له نو دوچندی الله تعالی هغه لره د لپاره ولو د الله د دغه سړي لپاره اجر کریم اجر دی عمده او په دې قرض او په دې دوچندوالي باندې الحمدلله موږ بحث کړل یوم باندې تر المؤمنین چې ته ویني مؤمنان والمؤمنات مؤمنات زنه یسعى نورهم چې منډه به نور د دیو بین ایدیم په مخې د دیو کې و بایمانهم او په ګس طرفونو دغو کې
بشراکم اليوم زیر دې تاسو لره نن ورځې جناتو جنتونه دي چې بهیږي بل اندر دې نه ولې همیشه به لیکي ذلک دغه هو الفوز العظیم کامیابي ده العظیم لویه. کله چې سړی په پولیس شرات باندې ورځي نو د دغه نه مخکې به نور تقسیمیږي. دا نور چې تقسیمیږي نو هر انسان ته به د ده د اعمالو موافق ورکولی شي. د بعضې خلکو څه به داسې نور وي لکه د دې ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې. په پل صراط باندې به تیاری په دې خپل رڼا باندې به پې ځي. بعضې خلکو څه به دا داسې نور او رڼایي لکه د انسان قد او قامت چې دی. بعضې خلکو څه به په دې ګوته کې داسې لږ نور ورسی چې کله به مړ کېږي او کله به لګي او په دې باندې به پل صراط روان وي. منافقینو هغو له به هم څه ظاهري ایمان یې راوړی و، دیو به څه لږه رڼا څه دیو ته د مؤمن یا چا نه داسې څه حاصله شي څه لار به پکې ویني. خو چې په پل صراط دیو ورشي نو د دې منافقینو په مابین کې به یو اړ دیوال ووالی شي چې په هغې کې به دروازه وي. د دغه په باطن طرف کې به رحمت وي، ظاهر چې د دې طرف ته وي په هغې به عذاب وي. منافقین به هېڅ نیني لحاظه ښکته به عذاب جهنم ته ولوي. دا مطلب دی د دې آیاتونو. یوم باغر باندې یقول المنافقون چې وایي به منافقان سړي والمنافقات او زنانه منافقان زنانه للذین خلقو ته آمنو چې ایمان راوړو انظرونا وګورئ موږ ته انظر انتظار وکړئ زموږه انظر انتظار وکړئ زموږه نقتبس چې موږ واخلو من نورکم د نور ستاسو نه قیل وبورول شي ارجعوا واپس شئ وراءکم شاته خپل ورست خپل پالته میسو طلب کوي نورا نور په زور باندې وبوله شي په مابین کې به سورن یو اړ له داغه لپاره به باب دروازه باطنه باطن د دغه دروازې پرې کې به رحمت وي او ظاهره او ظاهر داغه من قبله د جانب درې ظاهر نه من قبل د جانب د دغه جانب چې منافقین ته نږدې دی عذاب وي ینادونهم آواز بکئی دا منافقان دی مؤمنان تا علم نکن معکم اے منگ نو سرستا سا قلتا ورطا ویا قالو وبوغو بلا ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو پا فتنہ کے ارتے لیو نفس رفل وتربستم تاسو انتظار کڑیو ورتبتم تاسو شک کڑیو وغرتکم الامانیو او پا دوکا کے ارتے لیو تاسو لرا ارزو گانو حتی تردی آدبوری جاء امر اللہ چراغ لیو امر دا اللہ تعالی وغرکم او پا دوکا کے آتے لیو تاسو لپا اللہ تعالی بندی الغرور دوکے یا الغرور شیطان پل یوم نرزی لا یؤخذو نشاغستے منکم استاسونا فیدیتن فیدیا والآمین اللذین العاکسانا کپروجکو برکلو مأواکم النار ٹھکان استاسو اردہی دامور مولاکم مولا استاسو لیزے استاسو لے وبئس المصیر ناکار ٹھکان را علم یعنی آیا ناکار المصیر زید اگر زید رو دے علم یعنی آیا وقت ندراغلے للذین خلق را آمنو چی ایمان روڑو ان تخشا قلوبهم چې ویریږي زړونه د هغو لذکر الله ذکر د الله ته وما نزل او هغه چې نازل کړی دی من الحق د حق نه ولا یکونو او نه کېږي هغو کالذین په شان د هغه کسانو اوتو الکتاب چې ورکړل شوی هغو ته کتاب من قبل مخکې او نه کېږي دا په شان د هغه کسانو چې ورکړل شوی هغو ته کتاب مخکې په طال علیهم الامدو نو اوږده شوی په هغو باندې الامد موده نو کلک شوی ړوند هغو وکثیر منهم ډېر د خلکو نه فاسقون فاسقان دي اعلموا پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی ژوندي کوي ځمکه بعد موتها وروسته مرده دی نه قد بینا په دا قصه موږ بیان کړلي لکم تاسو ته الآیات آیتونه لعلکم شاید تاسو تعقلون تاسو عقل شاید تاسو عقل لرئ ان المصدقین بېشکه صدقه کوونکي والمصدقات
او صدقه کوونکې زنانه واقرضوا الله او چې ورکوي هغو الله لره قرضا حسنا قرض ښه یضاعف لهم دو چندولی شي د هغو لپاره ولهم د هغو لپاره اجر دی کریم عمده والذین هغه خلک آمنو چې ایمان راوړل بالله په الله باندې ورسولو په رسولانو الله اولئک دغه خلک هم هغو صدیقون رښتونکي دي والشهداء او شهدا دي عند ربهم باندې د رب د هغو لهم د هغو لپاره اجرهم اجر د هغو دی و نورهم او نور د هغو دی والذین هغه کسان کفروا چې کفر کړی هو کذبوا بآیاتنا او دروغجن کړي هغو آیاتونه اولئک دغه خلک اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي اعلموا پوشی انما بشک آغا انما الحیات بشک ژوند دنیا لعب لعب دی ولهو او لهو وزیرة خیستوالی دی و تفاخر او فخر دی په مابین ستاسو کې فخر دی په یو بل په مابین ستاسو کې و تکاثر او زیاتوالی دی په مالونو کې و اولاد او په اولاد کې کمثل غیث په شان د مثال د باران دی اعجب الکفار په تعجب کې آرته کافران لرا زمیدار لرا نباتو شینکې د هغه ثم یهیجو بیا وچی اشینکې نو تعین دی لرا مصفرن زل ثم یکون بیا شي حطاما ریزه ریزه او په آخرت کې عذاب شدید عذاب دی څخه بخنه د الله نه و رضوان او رضا ده وما الحیات الدنیا او نه دی ژوند د دنیا مگر متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی علمو پوه شئ الله د مثال د ژوند د دنیا ذکر کوي باران وشي کفار نه مراد زمیدار دی زمیدار تم کافر وایي کفر فټولو ته وایي زمیدار هم راغلی تخم په ځمکه کې پټوي نو پرشان د مثال د باران دی چې په تعجب کې آرته کافران لرا نباتو شینکې د هغه شینکې چې وشي زمیدار پې خوشحاله شي ثم یهیجو بیا هغه شینکې وچي نو ته یې زیړ بیا ریزه ریزه شي دغه شان د دنیا زندگی له چې په دې کې خو لهو ده لعب دی زینت دی تفاخر دی خو په دې باندې مرګ راشي سړی بس ویسې ریزه ریزه او دغه سړی بیا قبر ته لاړ شي دا مطلب دی سابقو جلتی وکړئ الی مغفرة بخښنې ته من ربکم د رب ستاسو نه و جنت او جنت ته عرضها چې پلانوالی د هغه جنت كعرض السماء پشان د پلان والی د اسمان دی والارض د ځمکې دی اعدت تیار کړل شوی د جنت للذین دپاره د خلکو چې ایمان راوړي په الله او رسولو په رسول د الله ذلک دغه فضل الله فضل الله دی ورکوي الله تعالی د فضل هغه چاته یشاء او چې خوښوي د الله والله الله تعالی خاوند د فضل دی العظیم لوی ما اصحابه نرسی څه مصیبت په ځمکه کې ولا فی انفسکم او نه په نفسونو ستاسو کې الا مگر پی کتاب مگر په کتاب کې دی من قبل مخکې ان نبرأها مخکې د موجودولو زمونږ د نفس لره یا د مصیبت لره یا د ځمکې لره ان ذلک بېشکه دغه په الله باندې یسیر آسان دی د آیات مطلب ته وګورئ چې په ځمکه کې یا په نفسونو ستاسو کې څه مصیبت راځي نو دا مصیبت داسې نه دی چې په تا باندې نوی راغی او دا مصیبت اوس په تا باندې لیکلی کېږي بلکې دا مصیبت الا فی کتاب دا په لوح محفوظ کې لیکلی شوی مخکې د موجودوالي د دې نفس نه چې نفس مخکې چې دا نفس دا موږ نه دی موجود کړی دنیا ته نه دی راغلی دا ځمکه لا نه ده جوړه شوې مصیبت نه ده جوړ شوی او د هغې نه مخکې الله وایي چې موږ په تقدیر کې لیکلي په لوح محفوظ کې لیکلي چې دا مصیبت به په دې باندې راځي دا د دې آیات مطلب دی لکه لا د دې لپاره لکه لا تاسو دې لپاره تاسو غمجن نشئ علی ما په هغه څه باندې پاته کوم چې به وشوي ستاسو ولا تفرحوا تاسو خوشحال نشئ په هغه څه باندې آتاکم
چې الله درکړلی تاسو لره والله الله تعالی لا یحب نه خوښوي کل مختال هر تکبر کوونکی فخور فخر کوونکی الله دا مې ځکه په تقدیر کې لیکلي لیکي لا چې تاسو غم چې تاسو نه پوه شي د په هغه مال غنیمت دی مال د نه پوه شو په هغه ضایع شو تاوان د په هغه خفه نه شي او که چېرته مال دله راغی هغه شی چې تاسو هغه دله راغی نو په هغه باندې خوشحاله کېږئ بد د سره چې سرکشي وکړئ ځکه چې دا هر څه په تقدیر کې لیکلی شوي الذین خلقوا هر مختار فخور هغه خلق دی یبخلون چې بخل کوي او امر کوي خلکو ته بالبخل بخل سره ومن یتولی هغه څوک چې وګرځېدل بېشکه الله تعالی ولدله الغني غني دی الحمید چې بس کړ شوی دی لقد ارسلنا خامخا وتقصه موږ لیکلي وو رسولان خپل بالبینات و دلایل واضحو سره وانزلنا او نازل کړو موږ د هغو سره الکتاب کتاب والمیزان او میزان تله لیقوم الناس بالقسط چې ودرېږي خلک بالقسط په انصاف سره وانزلنا او نازل کړو موږ الحدید اوسپنه په دې کې جنگ دی شدید سخت ومنافع للناس ونفع دی دپاره د خلکو وليعلم الله د دې لپاره چې معلومه کړي الله تعالی من هغه څوک ینصرو چې امداد څوک دی چې امداد به وکړي ده معلومه کړه تر هغه څوک چې امداد کوي د الله ورسوله او د رسولان د الله امداد کوي بالغیب بغیب سع چې رسولان موجود دي او دا امداد کوي دا مطلب چې رسولان چې څوک چې معلومه کړي الله تعالی چې څوک دی چې امداد کوي هو د الله د الله امداد سره د الله امداد دا دی چې د الله د دین امداد وکړي او د رسولانو امداد کوي بالغیب چې رسولان موجود دي په حالت د غیاب ان الله بېشکه الله تعالی قوي قوي دی عزیز غالب دی ولقد ارسلنا خامخا په تقصه موږ لېږلی نوح علیه السلام او ابراهیم وجعلنا وګرځوله موږ په ذریتهما په اولاد د هغوی النبوت نبوت والکتاب کتاب فمنهم بعض د هغو نه مهتد لار موندونکي دي وکثیر منهم ډېر د هغو نه فاسقون فاسقان دي ثم قفینا بیا موږ ورپسې کړي وو علی آثارهم په نقش قدم دغو پسې برسولنا رسولان خپل وقفینا ورپسې کړی وو موږ بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم هغه پسې ورپسې کړی و آتیناه الانجیل موږ ورکړی وخت انجیل وجعلنا موږ ګرځولی په قلوب الذین بلون د هغه کسانو کې اتبعو چې تابعداري کړې وه هغو د عیسی علیه السلام ګرځولی موږ په هغو قلوبو کې رافتا نرمي ورحمه او رحمت ورهبانیت او رهبانیت ابتدعوها چې جوړ کړی او دا رهبانیت دی ما کتبنا علیهم الله موږ نه ولیکلی دا رهبانیت په هغو باندې الا مگر ابتغاء مگر د فاره د طلب د رضا د الله فما رعوها نو هغو لحاظ نه و کړی د دې رهبانیت حق رعایتها په کمالې لحاظ د دې رهبانیت سره فآتینا الذین ورکړو موږ هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړو د هغو نه اجرهم اجر دی وکثیر منهم او ډېر د هغو نه فاسقون فاسقان دي دې آیات ته وګورئ ورهبانیت ابتدعو یو کار جوړ باندې الله نه دی پرس کړی البته تا د رضا د الله لپاره به دې کې شروع وکړه نو اوس به د دغه لحاظ کې کمال لحاظ سره لحاظ یې دا دی چې اتمام یې په تا باندې واجب شي که اتمام دې ونه کړه نو د هغې قضا به راوړي ودود نعمت البدعة هذه چې دا ښه بدعت دی نو هغه ته بدعت ویل دا بدعت حسنه دی نو دغه رهبانیت خو ما الله موږ پرې نه و لیکلی دی خلکو جوړ کړی و ابتداع کړله خو د دې مذمت چې بیان شوی دی نو په دې نه ده چې د د نیکۍ یو ښه کار جوړ کړو بلکې د دې مذمت په دې باندې بیان شوی چې دوی د هغه حق باندې من سن فی الاسلام سنتا حسنتا نو چا چې په اسلام کې یوه نیکه طریقه وچلوله یو نیک کار یې وچلوله نو په له اجرها د هغې دپاره اجر دسړي دی و اجر من عمل بها او هغه څوک چې په دې باندې اجر کوي د هغې اجر دی سنتا حسنتا مراد هغه دی چېرې په دین کې یو کار ته داسې راوباسې چې هغه د عمومیاتو د نصوصو ماتحت او د نصوصو نه خلاف دی
یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا الله ویرګي د الله نه او امنوا برسوله ایمان راوړئ پر رسول خپل باندې یؤتیکم دربک الله تعالی تاسو ته کفلین دوباره من رحمتی د رحمت ولنا ويجعل لكم نورا وبغض الله تعالی تاسو ته نور نور تمشون به چې تاسو به باندې او بخنه بو کی الله تعالی والله تعالی غفور عفو کوونکی دی رحیم مهربان دی لالا يعلم چې پوه شي اهل کتاب لا زائد دی الله يقدرون جن قادری کی او علی شیء بجشبان من فضل عد فضل لنا او بشک فضل پلاس د الله ګره یؤتی الله ورکې دی فضل چاته یشاء او چې خو قید الله والله الله تعالی ذو الفضل خوند فضل عظیم لوی